الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. هجرت نشته دی وروسته د فتح د مکې نه. صحیح ترجمه دا ده چې دلته چې هجرت یادوي نو د کوم ځای نه هجرت یادوي؟ د مکې نه هجرت نشته دی، ځکه مکه فتح شوله کنه. اوس په مکې خلکو کې به څه د جهاد ارادې وي، نیتونه به د جهاد. د مکې نه هجرت لازم نه دی لکه څنګه چې مخکې لازم وو. د فتح نه مخکې په مسلمانانو باندې هجرت لازم و مدینې ته. چې کله مکه فتح شوله وي چې دغه هجرت اوس ستاسې دپاره د مکې نه دا ضروري نه دی، خو تاسې د جهاد نیتونه به کوئ. کله چې تاسې ته وویلی شي چې راوځئ چې زو جهاد لا، نو فنفرو، بیا راوځئ. امام نووي رحمه الله وی چې دلته معنا د دې دا ده چې هغه د هجرت خیر چې وو نو هغه په د مکې نه هجرت چې کوم خیر وو هغه قطع شو، لیکن اوس هغه خیر به تاسې حاصلوي په جهاد او په نیتونو صالحو باندې. کله چې تاسې ته امام امر بالخروج الى الجهاد وکړي نو بیا فخرجوا الیه، وځئ دی جهاد ته. معلومیږي دا چې جهاد ته به اذا استنفرتم فانفروا وی، چې تاسې ته امیر صاحب وایي چې راځئ چې زو کشمیر آزادو، نو تاسې به بیا وځئ. په خپل سر به ته جهاد نه کوې چې دوه کسان راجمع کېږي زه جهاد کوم او دوه نور راجمع کېږي زه جهاد کوم. نو په خپل سر باندې جهادونه نه کېږي. خدا کله سیفانو چې کله ستاس مکه کافر نه قبضه کړي ته په خپل سر جهادونه نشي کولای چې زه زما بل ځمکه فلسطیني نیولې دی او زه هغه آزادوم او زه زما اسرائیل نیسم او زه زما پلانې نیسم چې امیر درته ویلی نه دا جهادونه نشي. او چې کله د مسلمانانو په دې ځمکه باندې ستا په ځمکه د مسلمانانو حمله شوي، دغې ته فقها زمونږ نفیر عام وایي چې په دې کې به زوی اجازه د مور نه غواړي، لور به اجازه د مور پلار نه غواړي. هر یو سړی که په لور دی که په لوټه که په ګټه دی که په خټه هغه به جهاد کوي. دیو جنا شاه اسماعیل شهید لیکلي مو د هند لپاره چې کوم سړی د جهاد په نیت په هند کې نه اوسېږي د هغې مونځونه روژې د دې اهمیت نشته. دلته که ته اوسېږي د انګریزانو په وخت کې نو نیت به یې د سره د جهاد د دوی هغه په هره نوعه باندې شي. نو دغسې په افغانستان کې چې کله امریکایانو حمله کړې وه دغه حکم هلته مو کړه چې هلته چې څوک اوسېده نو هغه سړي دپاره جایز اوسېدل چې کله نیت ورسره د جهاد او چې نیت د جهاد ورسره نه و او د روپو د راټولولو چې بابا موږ له روپۍ راوړي او پلانې موږ له روپۍ راوړي نو د هغې مونځ او روژو ته حاجت نه و. باب ما جاء فی بیعت النبی صلی الله علیه وسلم. نه خو هغه به امیر ورځي که نه چې امیر اجازه نه یې کړي بل ځای له تلی نه شي.